بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. سورة إبراهيم موږ وایو د سورة إبراهيم آخري رکو ده. په سورة إبراهيم کې الله سبحانه وتعالى د انبیاء علیهم السلام واقعات ذکر کړي او د مختلف قومو واقعات ذکر کړل چې قومو د انبیاء علیهم السلام د دعوت مخالفت پکې الله سبحانه وتعالی د انجام بد سره سکو دوچار کو. بیا الله سبحانه وتعالی په اخر کې د ابراهیم علیه السلام واقعه بیان کړه چې د ویل اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، چې مکه مکرمه ښار دا د امن ګهواره څه کې جوړه کې او ښار دلته څه کې آباد کې دلته امن و امان او کوم زما ذریت دلته پاتې کېږي دغه دپاره د مختلف نعمتو د معاش ته څه وکړي بندوبست وکړي. نو الله سبحانه وتعالی مکه مکرمه د امن یو ګهواره هم جوړه کړله او د ابراهیم علیه السلام چې کوم ذریت هلته پاتې سو د هغو دپاره الله سبحانه وتعالی د بهترینه معاش څه وکړي بندوبست یې وکړي او دنیا د یو طرف ته څه کړله دا ښار طرف ته څه کړله متوجه کړله. اوس الله سبحانه وتعالی او بیا چې آخري نبي بعثت کېږي د محمد صلی الله علیه وسلم هغه هم د الله سبحانه وتعالی په مکه مکرمه کې کوي او د ابراهیم علیه السلام چې مشر بچی و چې اسماعیل علیه السلام دغه په اولاد کې کوي. نو اوس په دا رکو کې بیا الله سبحانه وتعالی به طور خلاصه د دې مخ ته څه ایږدي پیغام ایږدي چې مخکیني قومو چا حق تسلیم کړی دی، نبي دعوت څه کړی تسلیم کړی دی، هغه الله سبحانه وتعالی څه کړي سرخرو کړي دي او چې د نبي دعوت سره څه کړی دی نبي دعوت مخالفت یې کړی دی الله د خپل انجام بد سره څه کړي دي دوچاره کړي دي. نو یو رنګه د قرآن حکیم اول مخاطبین هغه د ابراهیم علیه السلام اولاد اسماعیل علیه السلام څو اولادو د مکې مکرمې څو باشندګانو. الله سبحانه وتعالی په دې آیت کې دوه احتمال دي. یو احتمال دا دی چې د مشرکین مکه چې دعوت یې نه و تسلیم کړی هغه ته الله سبحانه وتعالی څه مخاطب دی چې تی دا سوچ مه کوئ چې الله سبحانه وتعالی د مشرکین په اعمال سره بې خبره دی. الله سبحانه وتعالی څه دی خبر دی، لیکن د تکوینی حکمتو موافق الله سبحانه وتعالی د دې سزا څه کوي زندگی. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څه خطاب دی چې الله پر دې باندې عذاب نه راولي د الله سبحانه وتعالی په دې کې څه ایښي دي تکویني حکمتونه ایښي دي. عذاب ځینې ګسه نه ځینې لرې کوي، عذاب خالص کوي ځینې مؤخره کوي. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ته ګمان مه کوه چې الله سبحانه وتعالی څه دی غافله دی عما يعمل الظالمون. د مشرکین څه کوي کوم ظلم کوي پر ځان باندې د شرک لار اختیار کړې ده د نبي خبره څه کوي نه مني پر دې باندې عذاب نه راځي. د دې معنا دا نه ده چې الله سبحانه وتعالی د دې په اعمالو خبر نه دی. الله سبحانه وتعالی د دې په اعمالو څه دی خبر دی، لیکن الله سبحانه وتعالی څه ورکوي مهلت ورکوي د تکویني امورو مطابق الله سبحانه وتعالی څه ورکوي مهلت ورکوي. نو ولا تحسبن الله ته ګمان مه کوه چې الله سبحانه وتعالی غافل دی عما يعمل الظالمون بخبره د دې د اعمالو څخه. انما يؤخرهم الله سبحانه وتعالی څه کوي مؤخره کوي د عذاب لیومین د یو ورځې دپاره تشخص فيه الابصار. په اردو کې تور استعمالیږي آنکې پټي کې پټي پیژنه چې بیا انسان کله ډېر حیران سي دهشت د خوف څه سي ښکار سي بیا د خوله وازه ونیول سي پښتانه چې وایي او سترګې خلاص سي پاتې سي. نو الله سبحانه وتعالی انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. الله سبحانه وتعالی دا سزا څه کوي زندګي د هغه ورځې دپاره چې دهشت د وجې د خوف د وجې دوی سترګې به خلاص سي پاتې سي. د دې متعلق بعضې مفسرین لیکلي دي چې د اسرافیل علیه السلام چې کله سور څه کړي پاکې پوکي دغه خلک به د محشر میدان طرف ته څه سي متوجه سي. الله سبحانه وتعالی دلته څه کوي منظر بیانوي مهطعین دا خلک به څه کېږي ځغلي به انسان چې پریشان وي بیا څوکه څوکه نه ځغلي به دی په رفتار سره څه کوي منډه وهي د هغه دهشت د وجې د چې ته وجې د خوف د وجې او بیا چې خوف دهشت وي بس بیا د شاوخوا نه ګوري سر یې په هوا نیولی څه متوجي. الله پاک وایي مهطعین دي به منډې وي مقنعي رؤوسهم سرونه به څه پورته وي یو خوا بله خوا ته به څه نه کوي نه متوجه کېږي کښته به نه ګوري. لا يرتد الیهم طرفهم ان دومره به پریشان وي د خپل ځان به څه ویري
د کوم ځای چې اواز راغلی د کوم خطاب ته خلک څه دي متوجه دي هغه خواته به روان لا یرتدو الیهم طرفهم د خپل ځانو ته به هم څه کوي سترګې نور اړوي وافئدتهم هوا او د زړونو به هم د سخت خوف سي ښکاري صحیح نو الله سبحانه وتعالی د دې په اعمالو خبر دی الله سبحانه وتعالی به دوی د شرک څه ورکوي سزا ورکوي لیکن یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار هغه ورځ لې زنډوي چې په هغه ورځ به سترګې پټې پټې رېږدي او دارنګه په منډه به وي او سرونه به پورته وي او ځانونه به څه ویري زړونه به د خوف د دهشت څه ښکاري اوس نبي علیه السلام تعالی پاک حکم ورکوي وانذر الناس یوم یأتیهم العذاب چې د مشرکین مکه وبېروه یوم یأتیهم العذاب د هغه ورځې څخه چې عذاب راسي پر دوی باندې فیقول الذین ظلموا بیا به وایي دغه خلک چې هغو شرک کفر کړی ربنا اخرنا الى اجل قریب ای الله سبحانه وتعالی موږ ته څه راکړه د عذاب مؤخره کړه یو مکه موږ ته څه کړه راکړه نجیب دعوتک موږ به ستا دعوت څه کړو قبول کړو ونتبع الرسل او موږ به ستا د رسول څه وکړو د رسولانو څه وکړو اتباع به وکړو دا راځي چې پر دوی باندې عذاب دوی ته ښکاره سي د نزع کیفیت پر دوی باندې څه سي ښکاره سي یا چې دوی د محشر ورځ وویني عذاب و جزا او سزا منظر دوی مخ ته څه سي راسي دوی به دعا وغواړي چې الله پاک موږ بیرته دنیا له واستوي یو موقع موږ ته څه کړه راکړه یا دا مرګ زموږ ته څه کړه مؤخره کړه چې موږ د نبي څه وکړو اطاعت وکړو او ستا دعوت څه وکړو قبول کړو پر دا موقع به الله سبحانه وتعالی ورته وایي اولم تکونوا اقسمتم من قبل مشرکین مکه به څو د بعث بعد الموت دي به څه کوي انکار به کوي او پر دا باندې به څه اخیستي حلف قسم بیا اخیستي شي بس مړه سو بیا مړه سو دغه بعد څه نسته راپورته کېده نسته جزا سزا نسته د الله مخ درېده نسته الله پاک وایي اولم تکونوا اقسمتم من قبل حیاتي قسمونه نه اخیستو مخکې تر دې ما لکم من زوال چې موږ له بل څه نه راځي زوال نه راځي موږ ویل چې د دې صورت یو موضوع تذکیر بایام الله چې پنځم آیت کې موږ نذکرهم بایام الله چې نبي علیه السلام ته دې څه کوه وویروه په چې سره تذکیره ورکړه نصیحت وکړه دوی ته د الله سبحانه وتعالی په هغه خاص شپو سره صحیح نو الله سبحانه وتعالی د دې مخ ته قوم عاد قوم ثمود دا خو بالکل د دې مخ ته څو مکې مکرمې په مضافات کې دې څه وې آبادیان وې قوم مدین دغه صفته سي شعیب علیه السلام قوم لوط د دې ګردو واقعات دې مختصوي پرتې وي الله پاک ورته وایي چې وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم چې اوس دې موقع غواړئ اوس دې ډهیل غواړئ حالانکې په هغه علاقو کې تې اوسېدلاست چې ستاسو مخکې پر هغې علاقو باندې هغه تېر سوي وو چې هغو څه کړي وو شرک یې کړی وو پر ځانو باندې څه کړي وو ظلم کړی وو په کار دا یې وایي چې تی د هغو څخه څه اخیستې وې عبرت حاصل کړی وي وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم چې اوسېدلي واست فی مساکن الذین په کورو کې په مسکنو کې دغه خلکو ظلموا انفسهم چې هغو په ځانو باندې څه کړي وو ظلم یې کړی وو شرک یې کړی وو وتبین لکم او ته یې در ډېره ښه ښکاره سوې وه کیف فعلنا بهم چې هغه موږ د کم انجام سره څه کړي وو مخامخ کړي وو د هغو سره موږ څه کړي وو وضربنا لکم الامثال بیا قرآن شریف رسول الله صلی الله علیه وسلم پر دې باندې د دوی امثال مثالونه هم څه کړي بیان کړي وقد مکروا مکرهم وعند الله مکرهم وایي دا خلکو ډېر سازشونه وکړو مکر یې وکړي او عند الله مکرهم د دوی چې کوم دا سازشونه وو د الله څه په علم کې وو الله په دې باندې څه خبر وو وإن كان مکرهم لتزول منه الجبال د دې جملې بیا مفسرین دوی ترجمه کړي دي یوه ترجمه په داسې صورت کېږي که موږ راولاړ سو دا ان شرطیه کو معنا به دا چې دومره غټ غټ سازشونه یې کړي وو وإن كان مکرهم لتزول منه الجبال چې هغه سازشونه دومره غټ وو چې په هغه باندې غرونه هم څه کېدی سو د ځای ښورېدی سو چې دومره غټ غټ سازشونه یې وکړو لیکن الله سبحانه وتعالی په خپلو سازشو کې څه وکړو ناکام وکړو صحیح او ان نافیه که موږ واخلو بیا دې ترجمه دا کېږي چې د نبوت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات اقدس او حق تا دونه توانا و چې د دې سازشونه
هغه لکه غرونه دا رقم حق دارنګه دي لکه دغه ټوټ غرونه دغه مقدس سازشونه څه لري حیثیت اهمیت نه لري وان کان مکرهم لتزول منه الجبال مطلب دې سازشونه دارنګه دي چې په هغه باندې غر نشي ښورېدلی یو ترجمه یې داسې بوله ان کان مکرهم لتزول منه الجبال چې دا سازشونه دومره غټ شو په هغه باندې څه کېدی سو غر ښورېدی سو صحیح سو لیکن وعند الله مکرهم هغه د الله مخته سازشو باندې الله څه خبرو هغه سازشونه کرامتا نسو ثابت صحیح یا دې سازشونه و لیکن سازشو مخته د دې په سازشو باندې غر نشي ښورېدلی یعنی حق ته ټیس نقصان نشي رسېدلی دا ورځ به څنګه ورځي چې د حساب کتاب کوم ورځي د دې نور منظر الله سبحانه وتعالی څه کوي بیانوي یوم تبدل الارض غیر الارض فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام فلا تحسبن الله تقومان مكو النبي عليه الصلاة والسلام مخلف وعده رسله چې الله سبحانه وتعالی به د رسولان سره د کوم وعده کړی دی هغه به الله سبحانه وتعالی څه کوي مخالفت کوي مطلب خلاصه کلام دا راوځي چې الله سبحانه وتعالی پر انبیاء علیهم السلام باندې ډېر غټ ازمایښونه امتحانونه څه کړي راوستلي دي اهل حق باندې الله سبحانه وتعالی ډېر غټ ازمایښونه امتحانونه څه کړي دي راوستلي دي بلکې الله پاک وایي ونبلونکم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات إذا ضرور بضرور تيسكم أزماوما امتحان بس تيسكم أخلم بشيء من الخوف بخوف سرة والجوع والورد سرة ونقص من الأموال مالنا بسكيش كميش والأنفس نفسنا بمسكيش كميش والثمرات ميوه بمسكيش كميش كصليب بتيسكيش لازم لیکن انجام کار بسی وبشر الصابرین کم خلک خوشخبری د لپاره چاره بل ځای الله پاک وایي ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب شتي ګمان دا کړی دي شتي به جنت ته داخل سي او پرتی به ازمایش امتحان راځي صحیح الله سبحانه وتعالی وایي چې پر دې به ازمایش امتحان راځي دومره ازمایش امتحان به وي دومره مشکلات به وي چې د اهل حق به وایي اهل ایمان به وایي متى نصر الله چې الله نصرت به کله راځي الله وایي چې الله اګاه اوسئ ان نصر الله قریب الله مدد نصرت څه دی هغه نږدې دي نو د مسلمانانو سره اهل باطل د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره اهل باطل غټ سازشونه وکړو چې هغه سازشونه داسې وو چې په هغه باندې غرونه هم څه کېدی سو ښورېدی سو لیکن انجام کار همیشه د چا په حق کې د اهل ایمان په حق کې اهل ایمان تعالی پاک څه ورکوي په دنیا او په آخرت څه ورکوي نجات ورکوي او اهل کفر اهل شرک الله سبحانه وتعالی همیشه د انجام سره څه کوي دوچاره کوي صحیح نو فلا تحسبن الله ته ګمان مه کوه مخلف وعده رسله چې الله پاک د خپل د رسولان سره چې کومې وعدې کړي دا به الله پاک څه کوي مخالفت کوي داسې نه ده صحیح ازمایش امتحان راځي تکویني امور موافق الله سبحانه وتعالی د مشرکین سزا څه کوي ځنډوي ډیل ورکوي فورا الله سبحانه وتعالی څه کوي گرفت نه کوي لیکن ان الله عزیز الله زبردست ذو انتقام او بدله اخیستونکی دی د انتقام بدلې ورځ څه ده خامخا ضروري نه چې په دنیا کې یوم تبدل الارض غیر الارض هغه په هغه ورځ باندې چې د مځکه به الله سبحانه وتعالی په بله مځکه بدل کړي او سماوات او د اسمان به الله سبحانه وتعالی په بل اسمان باندې څه کړي بدل کړي په دې کې مفسرین دا بیان کړي دي چې د مځکې ذات بدل سي د مځکې څه بدل سي صفات بدل سي د اسمانو ذات بدل سي د اسمانو څه بدل سي صفات سي بدل سي هغه دا رقم چې د مځکه کې څه نهرونه دي په مځکه کې څه غرونه دي څه کډیان دي څه درختې دي څه تعمیرات دي دا بګر دا بالکل مستوي بسي همواره بسي تک سپینه صفا چټیل دا بس جوړ سي میدان به جوړ سي اگر د انسانان به یو بل ته سي ښکاره کیږي او دا به د الله په حضور کې سي حاضري انسانان چې په قبرو کې پراته دي هغه هم الله سبحانه وتعالی د خپلو بدنو سره او د خپلو اعمالو سره به څه کړي الله پاک راپورته کړي یوم تبدل الارض غیر الارض مځکه بدله سي ذات پکې الله پاک ور بدل کړي پر دې الله قدرت لري یا به مځکې د اسمان څخه ور بدل کړي صفات والا پاک څه کړي ور بدل به کړي وبرزوا لله الواحد القهار بیا به د مردګانو د اعمالو د اجسام سره راپورته سي ګرد انسانیت وبرزوا
ښکاره به ودرېږي لله الواحد د هغه ذات مخ ته چې هغه څه دی یکتا دی کړ دی القهار. د قهار یو معنا خو موږ دا وایو چې څوک په څه باندې په اردو کې عام ترجمه موږ دا کوو قهار ته چې هغه په غیظ غضب باندې په عربي ژبه کې د دې ترجمه د غالب په معنا باندې راځي. د هغه ذات مخ ته چې هغه یکتا دی هغه څه دی غالب دی. وترى المجرمین یومئذ مقرنین. بیا به الله پاک به د مجرمانو کې ټولۍ جوړې کړي. شرک چا کړي دغه به یو ټولۍ، کفر یې کړي دغه به بله ټولۍ، زنا یې کړي خدای نه کړي دغه بله ټولۍ، قتل یې کړي دغه به بل ټولۍ، رشوت یې اخیستی دغه به بله ټولۍ، ذخیره اندوزي یې کړي دغه بله ټولۍ. الله پاک به جوړې څه کړي جوړې کړي د مجرمین. وترى المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد. دا به الله سبحانه وتعالی په زنځیرانو څه کړي څه تړلي. وترى المجرمین مجرمان به ته ووینې یومئذ مقرنین په دا ورځ به دوی تړلي فی الاصفاد په زنځیرانو کې. ښه سرابیلهم من قطیران. کمیسان به د دوی د قطیران څخه جوړي. قطیران تاریخ راځي بعضې خلکو دا ګندک دی، ګندک تیزاب. بعضې خلک ګندک نه دی دا چارکول دی. چارکول موږ ډمبر ورته وایي. ډمبر څه جوړېږي؟ پټرول څخه جوړېږي. لکه پټرول څونه آتشګیر څه ده ماده ده اور اکسپټ کوي. نو دارنګه د دوی کپړې به د څه جوړي د تورو ډامبرو څه به جوړي به هغه به هیټ ابزرو کوي اور به اخلي د دوی په اذیت په تکلیف کې نور هم څه کوي اضافه به کوي. سرابیلهم من قطران. کمیسان به د څه جوړي کرتې به د څه جوړي قطران ډامبر څه به جوړي. او دغه رنګه او تخشا وجوههم النار. او پر مخ به مور غوړېدلی ډامبر پر تا شاوخوا غوړېدلی نو بس معنا دا چې په تا باندې اور څه دی شاوخوا غوړېدلی دي. دا دومره سخت عذاب الله پاک څه لپاره ورکوي؟ لیجزي الله کل نفس ما کسبت. چې جزا ورکړي هر نفس ته ما کسبت چې ته څه کړي کمایي کړي ګټې کړي. ان الله سریع الحساب. الله پاک چې دی هغه په تیزي سره حساب اخیستونکی. اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پاک وایي هذا بلاغ للناس. چې دا د خلکو دپاره څه دی پیغام دی. ولینظروا به چې په دې سره دوی څه کړي وویرېږي. وليعلموا نصیحت حاصل کړي. وليعلموا او دوی ته علم وسي انما هو اله واحد. چې خو ډېر خدایان جوړ کړي یو خدای چې دی هغه څوک دی یو دی. او دغه رنګه وليذکر چې نصیحت څه کړي حاصل کړي اولو الالباب څښتن د عقل یعنې خاوندان د عقل په دې باندې چې حاصل کړي نصیحت څه کړي حاصل کړي. سورة ابراهیم اختتام ته ورسېدي. الله سبحانه وتعالی د دې کوم احکام کوم عقاید او کوم مسایل الله سبحانه وتعالی په دې کې څه کړي بیان کړي دي. الله پاک دې ماته او تاسو ټولو ته پر دا ویلو اورېدلو د عمل توفیق نصیب کړي.